د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بیبی ام سلیم دا وره ماشومه بیمارو الک ماشومه بیمارو دا خاوند چې په یو سفر باندې لاړ اتفاق ته ګور په کومه شپه چې دا خاوند ابو طلحه سفر دراته د ماشوم کور کې مړ شو چې وفات شو ښځې ته خو یې پته وه چې نن شپه خو مې خاوند را روان اوس چې خاوند مې راشي د سفر نه ستړی به مي او که د دې الک نه خبر شي د زوی مرګ خو واقعي خطرناک شی خو دی بنډله خو پړه کې درد راځي نو که دې نه خبر شوه سفر نه ستړی م راغی خوب به ونه کړي او انسان دی چې سفر نه راشي ډېره موده باري نو څه تقاضا د ښځې ته چې کوم خپل ضروریات وي د هغې یې مجتي نو که د دې زوی د مرګ نه خبر شو خو ستړی دی د شپې خوب به ونه کړي غریب به ټوله شپه په تکلیف او په غم کې هم تېره کړي او که ماته څه ضرورت وي نو هغه ضرورت به هم پوره نه کړي شي څه چل یې وکړی هغه ماشوم یې واخېسته او د کور یو ګوټ کې سملو او څادر یې پرې واچو او خو مړو په ګوټ کې یې واچو څادر یې پرې واچو چې خاوند یې راغی لومبې تپوس یې وکړه کیف الولد ماشوم څنګه دی هلک څنګه دی او ورته هو اسکنو په قلار دی داسې لفظ یې وایي چې دروغ هم نه دي او خاوند یې پوه کړه د خاوند دا سوچ و چې ګنې جوړ شوی دی او د هغې مطلب سو چې د دنیا د کړو او د بیمارۍ نه قلار شوی خاوند یې اړو پوه نه کړه اوس تاسو وروڼو په دې ځان پوه کړئ چې دې زمانه کې یو ښځه ده او ښځه پرېږدی سړی یې به وایلو او د هغې یو ماشوم زوی مړ شي څونه چغې وایي څونه روړې وایي څونه خفګانونه کوي ټول کلی خبر کړي ټول ملک خبر کړي د دې نه هېڅوک نه دي خبر داسې عجیبه صبر یې کړی دی چې ګاونډي ته نه دی خبر داسې صبر یې کړی دی چې خپل رشته داران ته نه دي خبر حالانکې په مدینه کې د دې بلا رشته دارانو هېڅوک نه دي خبر ولې که څوک خبر وي نو خامخا به راتلل نو خاوند به یې خبرېده چې مړ شو نو مړي کور کره خامخا خلک راځي هېڅوک یې نه دي خبر کړی چې ما کره څوک رانشي خاوند مې خبر نشي د سفر نه ستړی ستومانه را روانه دي او بې خوبه به شي الله اکبر دې ته ایمان وایي ګاونډیان یې هم نه دي خبر کړی که ګاونډیان یې خبر کړی وي او مړی یو ځای کې وشي نو ګاونډي راځي ګاونډی راځي که څوک یې په مدینه کې په ګاونډ کې هم خبر کړی وي نو ابو طلحه چې په لاره را روان او شلو خلکو به ورته ویلي چې خفه کېږه مه بچی دې مړ دی خدای به صبر درکړي هېڅوک دې په کوڅه کې هم نه دي خبر په دروازه کې هم نه دي خبر په رشته کې هم نه دي خبر په ګاونډ کې څوک یې هم خبر نه کړه او دویمه وره سترګې هم سرې نه دي جړلې هم نه دي که سترګې سرې وي او جړی کړې وه نو سترګې به سرې وي نو خاوند به ترې خامخا تپوس کړو چې ام سلیم څه چل شوی دی څه چل دی بعضې وخت کې سړی زما نه طبیعت یو بوټی بېګار برابر نوم ټیک نوم نه طبیعت خراب یو ملګري ما ته وایي څه چل دی وایي طبیعت دې خراب ګوره شکل نه پته لګي د انسان شکل نه پته لګي داسې ځان کړی دی چې خاوند ورباندې اړو پوه نه دی حالانکې څومره بنده جاري یا قسم دی حضور پاک بچي پسې جړلي خو دړه جړه او دې ښځې دونه قابو په ځان راوستی ده دومره چې د دې سترګې هم سرې نه دي مخ یې هم رنګ هم بدل نه دی خاوند راغی خاوند ورته وکتل ام سلیم څه حال دی وایي بس ماشوم قلار دی یعنې نه سترګې سرې که معمولي د دې په وجود باندې د دې په مخ باندې د دې په سترګو د څه اثر وي خاوند به ترې خامخا تپوس دا عجیبه ښځه په خدای سړی حیران شي چې صحابیات څنګه عجیبه خلک وو د خاوند دغه خیال او قدر بس خاوند د شپې چې کومه تقاضا وي انسان دی هغې پوره کړه او چې تقاضا ښځه خاوند پوره کوي د هغې جدا کیفیت دی که په دې څه غم وي نو خاوند به ترې خامخا تپوس کو چل سړي ته خو نن طبیعت یې بدل دی هېڅ داسې خوشحاله شپې د خاوند سره تېره کړه چې خاوند یې پوه نه کړه خو چې سارې خاوند مانځله ته نو ورته یې الویوارو الصبیه ماشوم مړ شوی دی چاته ووایه خاورې پرې واړوې ام سلیم دا دې څه وکړل هغه پوه شو نیغ لاړ او رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول ته ما خو ماشوم بچی مړو ما ته خو ام سلیم غږ ونه کړه ښځې غږ ونه کړه ټوله شپه مې په خپلو خواهشاتو کې تېره کړه ښځې غږ هم ونه کړه سارې راته الوی اوس هم ډېرې ښځې وایي ما سره خاوند دا چل کوي ما ته خاوند کنځل کوي زه یم ټیک ته خاوند له نه دي پکار خو همیشه د دې سړو ته یم ښځو سره ښه سلوک کوي کله کله راته بعضې دوستان وي دا ښځې په موږ راوچاتې کړې ښه ښځو ته دې لاندې کړو هر وخت د ښځو خبرې کوي ما وی ښځو لا هم پکار دي چې خاوند سره دغه سلوک وکړي دا چې کوم ام سلیم وکړو ښځې له هم ظلم نه دی پکار ښځه خاوند له رټ جواب ورکوي نو خاوند په تویش کې راشي ښځه خاوند ته سپکه وایي خاوند په تویش کې راشي طلاق هم ورغورځوي بیا ښځه د خاوند خبره نه مني نو خاوند په تویش کې راشي نو سړو له هم پکار دي چې ښځو سره ښه سلوک کوي خو ښځې له هم پکار دي چې د بیبیانو نه چل زده کړي داسې ژوند تیر کړي کم ژوند چې د پیغمبر مبارک صحابیاتو تیر کړی وګوره نو چې پیغمبر مبارک له الله رسول ما خو دقه چل بچې مې مړو ما ته خواړه ورکړه هغې نه دی کړی او د شپې مې خپل حاجت پوره کړه حضور پاک یو ټکې دوا ولا وکړه یا خدایا
بیگانه شپه کې چې دا ښځه خاوند یو بل سره میلو دي الله برکت پکې ولا پیدا کړي برکت پیدا کړي څنګه برکت شو دا د انس پلندرو او د ام سلیم مور وه الله داسې برکت خدای پیدا کړه داسې برکت چې الله ولا حافظان او عالمان او قاریان بچي ورکړل د حق یو ځای کېدونه او څو بچي ولا خدای ورکړل قاریان او حافظان زامن او وسی لاندې ټول چې را یو ځای کې 50 بچي ولا خدای پاک ورکړل او هر یو د قرآن حافظ او قاری او عالم الله خو ځکه وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون یو انډې بل انډې او سرباري چې صبر دې وکړه الله سره خو جنګ اسیر نشي کولی که ته چغې ووایې خدای ته د خپل بچي را جمع دی کولی شي نه که ته ګریوان وشلی د خپل بچي را جمع دی کولی شي نه او رسول الله مبارک فرمایي لیس منا من شق الجیوب چې په ملي کې څوک ګریوان شلی ګریوان وضرب الخدود او دا مخونه پړقوي اکثر ښځې دا کار کوي ودعوا بدعوة الجاهليه او جاهلیت چغې وایي جاهلانو چې څنګه چغې والي خدای نه ګیلې شروع کړي دا زما ولا نه دي رسول الله مبارک فرمایي دا زما ولا نه دي ته ډېرې چغې وې مخه مو شلقې او الله نه ګیلې مو کې دا خپل بچې واپس کولی شي والله کې واپس تا ته غم ورسېد صدمه ورسېده ته نه یې پوهې کېدای شي دې کې د خیر ما درته یو 2 جمعې مخکې د موسی علیه السلام او د حضرت خضر واقع ویلې وه زوی ولا ملکه حضرت خضر هغه مور خو به هم چغې وایلې هغه پلار به هم چغې وایلې لیکن الله څه فرمایي چې د الله په علم کې دغه بچې کافر و که دا مړ شوی وي دی به کافر و د مور او پلار دپاره د ګمراهۍ ذریعه وه الله وله څه چل وکړه الله وله لور ورکړه بیا به یې چې هلکه لور او زوی د هغې لور په اولاد کې الله پاک اویا پیغمبران پیدا کړه دا به نه وایي چې د ما نه خو زوی لار دا به څه کېږي نه ته په خپل خیر او شر نه پوهېږې الله په خیر او شر ستا پوهېږي د زوی کې به د خیر نو او چې هغه د نه یې واغېشت هغې کې به د خیر دا چې کوم مال یې د نه واغېشته دې کې به د خیر نو د دې په دې به دله خدای بل شی درکړي او زه مال یې د نه ولې واغېشته خو تا به الله خفه کړي که نه ته چې ما خفه کړې زه به هم خفه کېږم چې ما خفه نه کړې زه به نه خفه کېږم نو دې ته نه وایي چې ما الله خفه کړی تکلیف په ما ولې راغی خو الله دې خفه کړی دی که نه دا غم په ما ولې راغی خو الله دې خفه کړی دی که نه مخ به خفه کوه الله دا خوشحالي خدای درکړه موږ له خدای سره نه یې راکړی په خدای قسم یوازې د ایمان چې نعمت موږ له خدای راکړی دی د ټولې دنیا دا مال یو ځای که دې ته رسي که د ایمان په خوند باله پېښ چې تا نه سا کم وخت کې وځي یا قبر له لاړ شي او یا آخرت ته لاړ شي تا ته باله د ایمان د خوږو پته ولګي چې د قیامت میدان کې ودرېږي بیا د ایمان د خوږو پته به راته ولګي